بې احساسه خلکو ته شته د نوم اخیستو ضرورت یې نشته په هغې تم پي او په هغې ضم پي چې څنګه دې خبر نه واضحېږي چې کوم ځای کې ظلم کېږي جبر کېږي او استحصال کېږي د خلکو او په هغې باندې څوک نه راپاسي نو د هغې نه غټ منافق څوک نه دا زه نه وایم دا زموږ د معاشرې د ټول نه یو غټ نابیا او یو عالم وایي موږ سره په رضاکارانه طور باندې په جیل برو تحریک کې عیسی دي چې هغه موږ سره په دې کې حصه والي مهنګای مارچ د دوی مقاصدو لپاره وکړه مهنګای دپاره د هغوی مقاصد ترسره شو او چې تر څو پورې هغه مقاصد ترسره دي نو هغوی به ناست دي که هغه مقاصد کله ختم شو یو وزارت ترې واخلې تاسو ګوره چې د مدرسې ماشومان چې کوم د سبق دپاره راغلي دي اگر سبق ماشومان به په چوک کې ولاړي چغې به وایي یو برګه ټوپۍ به مچوري یو برګه جنډه به مچوري دلته کې به ولاړي هله دغه وشو یا ظالمانو دا ماشومان د مور پلار د خلکو د مدرسې تر تعلیم دپاره نه دي لېږلي د ستاسو جلسو لپاره لېږلي دي بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم قدرمندو زه یم اکرام الله صدیقي او دا ټیم کې تاسو شپ قدر میډیا سره وګورئ قدرمندو څنګه تاسو ته معلومه ده چې د پاکستان تحریک انصاف جناب عمران خان صاحب د جیل برو تحریک شروع کړی دی په سلسله کې د پاکستان په مختلفو سیمو کې دغه پروګرامونه او دغه سلسله جاری ده په شپ قدر چوک کې موجود یو زما په شته باندې تاسو وینئ چې د پاکستان تحریک انصاف سابقه MNA ملک انور تاج صاحب په قیادت کې دغه ته خلک راځي او هغوی سره دغه ته خپل اندراج کوي د جیل برو تحریک کې نوجوان عوام ولس تنګ شوي دي دغه مهنګایۍ نه دغه موجوده حالاتو نه چاته لاړ شي چاته فریادو کی چاته کینی هغه خلک چپ ناست دي د قوم خبره نه راپورته کوي د قوم आवाज نه راپورته کوي د وړو تروړه د 1400 روپو نه 2800 روپو ته لاړه پټرول د یو نیم سلو نه 273 ته لاړل سریه چې کومه ده سریه خبره موږ کو د 120 نه لاړه 350 ته خو چرې هم دغه ولس لپاره چې आवाज پورته نه کو په دغه سلسله کې دغه شپ قدر چوک کې جیل برو تحریک شروع دی دغه باره کې موږ MNA صاحب سره خبره کوو چې ته موږ سره اوسئ په آیین او په قانون کې دا چې په 90 ورځو کې به دننه ته الیکشن کې د هغه آیین او د قانون باقاعده آیین شکني کېږي د اوسه پورې هغه ډیټ نه ورکړی کېږي صدر پاکستان پرون ډیټ ورکو د هغې خلاف هم د هغوی تاسو هغه بیانونه او هغه قیسې تاسو واورېدلې هغه چې څوک د امن د هغې وي څوک د امن پیغام ورکوي صرف د پاکستان ته نه ټولې دنیا ته او ټول اسلامي نړۍ ته د امن پیغام ورکوونکي لیډر خلاف د دهشتګردۍ پرچې کټ کېږي دې نه مخکې په حمزه باندې دا راله حمزه د کور نه هغه ضمانت وشو د دې نه مخکې په بل د اسحاقدار باندې راله هغه د هغه ځای نه هغه ضمانت وشو په عمران خان باندې په ذهني حالات کې دغه پیشي لازمي قرار کړه عمران خان پرون پیش شو هغه هر ځای کې د قانون احترام کړی دی نو د هغې هغه کم موږ سره چې دا کم ظلم شروع دی پاکستاني قوم سره شروع دی د مهنګۍ په شکل د بدامنۍ په شکل د معیشت د تبۍ په شکل کې نو د هغې خلاف موږ دا یو پروګرام شروع کړی جیل برو تحریک دا مخکې هم شوي دي دا د پاکستان د ازادۍ نه مخکې هم د پاکستان په تحریک کې هم جیل برو تحریک شروع دغې ساله دا په د بټو په دور کې هم جیل برو تحریک شوی دا د بنګلادیش کې هم جیل برو تحریک شوی دی دا موږ هم نن جیل برو تحریک شروع کوو ځکه چې کم ظلم شروع دی د ظلم هغه انتحار شروع ده خلک تنګ شوی دی عوام تنګ دی د هغوی ترجماني د هغوی اواز جوړېدل د هغوی دپاره احتجاج کول د هغوی دپاره تحریک چلول دا موږ په ځان باندې فرض ګڼو او په هغې سلسله کې موږ دا جیل برو تحریک دا کیم نن لګولی ګوره داسې ده چې په قانون کې او په آیین کې ښکاره لارې دي په قانون او په آیین کې څنګه چې تا ته ما مخکې ویلې چې کله په یو صوبه کې یا په ملک کې اسمبلي ډیزال شي نو ودن 90 ډیز د قانون مطابق د گورنر دا ذمواري ده چې هغه به اول ډیټ اناونس کوي د هغې نه پس به کیرټیکر کابینټ اناونس کوي دا په قانون کې ده یو میاشت تېره شوله نه ډیټ اناونس شو الیکشن کمیشن رویه تاسو ګورئ د الیکشن کمیشن کار دا دی چې هغه به الیکشن کوي او د دې الیکشن کمیشنر دا کار دی چې دا اف آی آر کټ کوي دا پرچې کټ کوي په خلکو باندې نو د ده چې کم آئینی رول دی چې ته به الیکشن کنډکټ کوې تا ستا دا ذمواري ده چې د آیین مطابق به ته کار کوې خو دلته هغه شی الټه شروع دی نو کاروبار ظاهره خبره ده په هغې باندې اثر په روزګارونو باندې اثر معاشیت تباه افراتفري ده زموږ په صوبه کې دا 8 کاله موږ ډېر د امن وخت تېر کړي دماکه وشوله ریسنټلی چې دا کومه دماکه وشوله سل زموږ پولیس ورونه پکې شهیدان شول نو ټول کارونه داسې دي چې د هغې دپاره دا تحریکونه چې نه ونه کړو موږ خاموشي اختیار کړو موږ اواز جوړ نه شو موږ راپا نه سو کومو خلکو به چې احتجاجونه کول لانګ مارچونه به کول او د مهنګۍ خلاف او د دې ارڅه خلاف هغه خلکو نن خاموش دی هغوی نن ما یو بیان کته چې په زیرحمان مولا نن یو ځل نښه میاشتې پس خوله کولاو کړله مولانا صاحبه چې کله صدر پرون ویل چې په 9 اپریل باندې به الیکشن وي
نو د هغې نه پس د ده نن سټیټمنټ رالی چې صدر له چا د اختیار ورکړی چې دا به الیکشن کنډکټ کړي خو د نهو میاشتو کې به د مکمل خمسمن بکمن همغه قصه وه پې دا عوام تیرو دا قوم تیرو او هغه اسلام هم تیرو او اسلام ته سټیل هیر دی ځکه چې تاسو وکته که د نهو لسو میاشتو کې یو قانون د اسلام باره کې پاس شوي یو آئین سازي شوي یو داسې یو څیز راوړلی شوي چې هغه څوک ووایي چې او دا د اسلام په حق کې دی نو ټول کارونه دا ځوانانو ته زما دغه پیغام دی چې موږ په خپله در سره مخ کیو موږ در سره په خپله تیارو جیل برو تحریک عمران خان په دې کې هغه ته څه سټارونه څه پیدا نه میلاویږي هغه چونکې پاکستان کې چې دا کم حالات دي هغه حالات موږ نه دا غواړي دا قرباني تاسو قرباني ځوانانو ورم کړه ځوانان او پاکستانی قوم عمران خان سره ولاړم دی او مزید قرباني موږ نه درکار ده او انشاءالله شکست دوی خلکو تم میلاو دی شکست قوتونو تم میلاو دی او انشاءالله ډیر زر به د پاکستان دا نظام دا سیستم د عمران خان په قیادت کې انشاءالله چینج کیږي او ټول به انشاءالله ټول ځوانانو ته زما دا درخواست دی چې جیل برو تحریک کې به راسره بھرپور شرکت کوئ چلو چلو عمران کے ساتھ چلو چلو عمران کے ساتھ جیل برو 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 عمران کے ساتھ چلو چلو عمران کے ساتھ چلو چلو عمران کے ساتھ جیل برو عمران کے ساتھ جیل برو عمران کے ساتھ نو مصیبت هم دغه دی چې په وینا حده پورې خو هر څه وي خو چې کله اکچوال میدان ته راشي او ګراوند ریالټي څوک ګوري نو هغه بیا هغه حساب نه دلته چې د ځوانانو دا کومه جذبه مونږ وینو د ځوانانو دا کومه اپروچ وینو دا کومه فارم سازي جوړ شوه راسونه خلکو چې دلته کې مونږ سره راجسټریشن وشو د هغې نه ښکاره خبره داره چې دا خلک د دغې خلکو د خبرو نه تنګ شوي دي دوی غواړي دا چې واقعي دلته کې یو تبدیلي راشي دوی غواړي دا چې دغه کمې خبرې وي اوسه پورې دا کومو 11 پاټو یا 14 پاټو په کومو دوکو باندې او په کومو منافقتونو باندې دا خلک راټول کړي او په یو ځای کې ودرولو هغه شي نه نور ختم شو خلکو د ښکاره ښکاري چې څه کول دي تاسو په خبره سوچو کې په 150 روپیا باندې لیټر پټرول چیرې دا ګران دي او په 273 روپیا باندې ارزان دي دا کم منطق دی زه خو په دغه منطق باندې پیږم چې دا کم منطق دی چې په دې باندې دا کومه ګرانی چې دا خلک دې ځای کې دومره زیات تنګ شوي دي چې بس نور فیډ اپ دي بلکې را پاسېدلي دي زمونږ کو نه وو چې جیل برو تحریک شروع کې نو خلک په خپله شروع کوي او خلک په خپله جیلونو ته ځي جیلونه ډکوي ځکه چې دا څونه ډیسټیبلایزیشن دی څونه د خلکو د حکومتونو دا خلک ډېر تنګ کړي دي روزانه عاید نوې ټیکس راځي نوې ټیکس د چا لپاره لګي په یو بسم الله الرحمن الرحیم دغه خو تاسو ته عوامو ته بلکې د پاکستان هغه خلکو ته کم خلکو چې غوښتل چې یاره عمران خان په دې باندې بېعزتي وشا خو بیګا چې کم دی دنیا وکتل چې څه وشو په لاهور کې څنګه تبلیغیان وړه یو خبره کوي که نه الله پاک چې کم دی نو یو طرف ته یو انسان د بېعزتۍ یو نقشه جوړه کړي که نه او الله پاک فیصله کړي چې دله زه عزت ورکوم دلته پی ډي ایم او د هغې چې کوم ملګري سپورټر دي هغې د عمران خان د بېعزتۍ نقشه جوړه کړې وه چېرې دې به روباسو دې به چې کوم دی د عدالت ته پیش کړو نو دې به ګینې بېعزته شي او دې به چې کوم دی رسوا شي او دې به موږ ګرفتار کړو نو هغه دنیا لیدل هغه چې کوم دی الله پاک د هغه دپاره نوره د عزت یو دغه جوړ کړو او دنیا ته یې وښودله دې ټولې دنیا وکتله چې یاره څه وشو څه واقعه وشوه کوم څومره خلک رووتل او خلکو څه د عمران خان دپاره کومه قرباني ورکوله